افغان ریفیوجیز دا مسله ده، خاص کر فدرل ګورنمنټ یو فیصله وکړه چې د اسلام آباد او د پنډۍ نه وباسي او اچانک فیصلې دغه دي. څه پکار دي دوی دپاره؟ ځکه چې دا یوه غټه انساني مسله ده. بسم الله الرحمن الرحیم. وګوره د افغان ریفیوجی مسله ډېر امپورټنټ مسله ده، خاص کر پاکستان دپاره. دغې لپاره تاسو چې کومه د فدرل ګورنمنټ فیصلې خبره وکړه، فدرل ګورنمنټ فیصله بالکل ټیکه ده. خو فدرل ګورنمنټ چې کوم هلته چې کوم زیاتوب پښتنو شرکې چې لګی ده، هغه اسلام آباد چې د هغه پنډۍ کې د هر پښتون افغاني نه ده. ما ته هلته د کاروباري خلک مې لوسوي چې کوم باجوړ ول دي، مومند ول دي، لوري علاقو ول دي، چې کوم پښتون دغه ونیسي هغه نه بعد هغه نه پیسې والې پرېږدي. په کار خو دا چې بیا خو پرېږدومه چې پرېږدی تو مطلب هغه به راته راغله، خو کار خو مه کوه که نه چې اوس پنجاب پولیس اسلام آباد پولیس د پښتنو سره کوي. دا خو بالکل چې دا اکسپټیبل نه ده. افغان وګوره یو پالیسي پکار ده د ریفیوجیز دپاره هم. یو شی خو بالکل د ما د کتل پکار ده چې دنیا کې خو بالکل یو دا پالیسي شته چې تاسو سره که ویزا نه وي، ټریولینګ ډاکومنټس نه وي، تاسو یو ملک کې نه سو پاته کېدی. پاکستانیانو باندې سعودیا کې، دبۍ کې، ایران عراق کې جنون لګ دي. خو خبره چې تا شاته یو ډیکیډ نه مطلب یو 13 شول تا یو خلک داسې عادت کړي چې ته به داسې اوسې. اوس ورته چې نه داسې به نه اوسې، داسې به اوسې. هغه باندې چې دا اچانک ته شی راوړی لګي، هغه باندې چې دا هغه شی چې دا هغه نسي چلېدی. هغه باندې پکار ده چې باقاعده یو پالیسي، پراپر پالیسي راسي، یا داسې چېرته نادره یو داسې کارډ انټروډیوس کړي چې کوم موږ خپل افغانستان افغانانو وروڼو خویندو ته ورکړو چې یاره دا تاسو کارډ دی، دې باندې تاسو مطلب چا سره زیاتوب نه کېږي. بزنسمنانو لپاره پکار ده چې موږ یو کارډ انټروډیوس کړو چې یاره که دا دلته بزنس کول غواړي. موږ خلک امریکا لندن کې بزنس نه کوي، ټیکس نه ورکوي. په دې کې خو لږ هغه پی او آر کارډ چې کوم دی، پروف اف اوریجن ورته وي، هغه د ورسره ای سی سی کارډ، افغان سټیزن کارډ، هغه هم نادره والی شو کړي دي. سوال دا دی چې ته ولې اسلام آباد او پنډۍ کې بني په نور ملک کې؟ نو دا خو یو ملک دی چې یو سړی په پېښور کې لیګل کېدی شي، نو خو بیا په پنډۍ کې هم پاتې کېدی شي، بلاور کې پاتې کېدی شي. وګوره که تاسو سره کارډ یا لیګل ویزه یې در سره الله خو ته ووایه چې یاره لکه زمونږ انډیا د زوی 2-3 سټیز نه زیات نشي تللی، یا خو باندې ولیکي چې یاره ایکسپټ اسلام آباد یا ایکسپټ پنجاب یا ایکسپټ any other province یا صرف only for KP. دغه شیان وګوره د پالیسي مطلب وي. وګوره موږ یو پرابلم دا ده چې ګوره پاکستان چې څومره دهشتګردي کېږي، هغه چې دا هغه افغانستان ځمکې استعمالېږي. افغانیان به نه کوي لګوي، خو موږ پاکستان موږ دشمنان به کوي لګوي. افغان حکومت ته موږ څو ځله وویل چې دا شاید نه وسي، خو هغه نه بعد هم افغان حکومت څه داسې دی باندې څه پوزیټیو هغه نه راغلی، نه د سنجیدګي اظهار راغلی چې یاره موږ دې باندې وکړو. پاکستان کې هم نقصانات کېږي لګي دي که نه. تاسو ګوره موږ څومره فوجیان، څومره پولیس ول، څومره اوس خو سیویلین باندې نه کېږي لګي، سیویلین باندې خو کم کېږي لګي ده، خو کم از کم فوجیان او پولیس چک پوسټو باندې حملې کېږي لګي دي. روزانه موږ جنازې اخلو، روزانه شهیدان کېږي. فوج یا پولیس چې کم کس افسر یا هغه چې ټریننګ کوي هغه باندې څومره پیسې لګي چې موږ ټریننګ ولګي. دغه شي په اړه تاسو داسې څه نشئ کوئ چېرې د افغان ریفیوجیز یا دا مسله چې کوم ځکه چې هلته کوم حالات خراب دي، چېرې څه انیشیټ کوي چې دوی دا مسلې چې دي دې باندې موږ ورکینګ شروع ده، هوم ورک شروع ده. لږ ټایم به لګي، داسې شارټ کټ باندې ځم چې بس ما وکړو در باندې. موږ دې باندې هوم ورک شروع ده. هغه باندې موږ پولیټیکل پارټیز آن بورډ کړو، مشران به آن بورډ کړو. یو داسې پالیسي سره به چې موږ وفاق ته هغه شی ورکړو چې یاره کوم ریزنیبلي چې ملک ریاست لپاره یو شی ټیک وي، هغې باندې لور موږ لپاره افغانستان دپاره هم ټیک وي. وګوره که افغانستان ښه دی که بد دی، موږ اوس ګاونډ کې دی، دغو سره موږ ګزاره کول دي. ښه خبره چې موږ ښه هغې باندې ګزاره وکړو دواړو پله، که پاکستان وي که افغانستان وي، چې دواړه داسې دی چې یو بل چې ده د سرحدو چې دغه ریسپیکټ هم کوي، یو بل ځمکه چې ده یو بل خلاف استعمالېږي هم د دهشتګردي خلاف. موږ دا و چې یاره موږ ملګري بدلوی شو، خو ګاونډیانو سره داسې ګاونډ سره موږ داسې ټایم تېر کړو چې کم از کم ښه ټایم موږ تېر شي. جی ډېره مننه ګورنر صاحب. ګران کتونکو، دا و د خیبر پښتونخوا ګورنر ښاغلی فیصل کریم کندي صاحب خبرې کولې، خاص کر د افغانستان او بیا د ریفیوجیز په حوالې سره، د مسلو حوالې سره. مننه.